ماشاءالله دا د خوشحالۍ هغه لوی مقام دی چې الله رب ذوالجلال ور باندې خپل رحم وکرم وکړلو. د دې نه وړاندې چې کله د موږ له علاج له راللې د اولاد علاج له موږ له راللې هلکه دا خو تا ځان سره بله غټ کیک راغستی دی ګورې ماشاءالله مال راکړه لاس کې لږ راکړه مال یې خواته ماشاءالله بلوچستان نه دې راوړی دی بلوچستان مې راوړی دی وګوره جانځې به خلک بلوچستان نه کیکونه راوړي تا دلته نه راغستل ګورې باندې پکړی دی دا د دې سره زما محبت دی ماشاءالله ټول ماشاءالله زما ورونه دي الله دې ستاسو دغه محبت موږ دپاره ټول عمر قایم او دایم ساتي. او دا په څه کې پوښ شوی دی دا کیک؟ دا په لاسي غوړي کې پک شوی دی او هنډه کې غوړي شوی دی کورني غوړي کورني غوړي او بل دا چې دی دا دغه اندره شولی دی ماشاءالله. الله مو ډیر قدر وکړه، الله مو خوشاله ساته. زه خو اکثر دا وایم چې موږ له ډیر لرې لرې ځای نه خلک راځي، دا د بلوچستان نه ماشاءالله راغلی دی. او د بیمارۍ په حوالې سره که زه وایم د چې کوم د اولاد مسله د 11 کال نه روانه وه، الحمدلله نن هغه د خیر سره کور شوله. ډیر مبارکباد مو ته وایم. او د دې سره سره دا وایم چې دا د ډیر لرې نه ځان سره راغستی، دا ستاسو محبت دی. الله دې ستاسو دغه محبت موږ دپاره ټول عمر قایم او دایم لري. او زه اکثر دا خبره کوم چې موږ د ډیر لرې ځای نه خلک راځي، کریام لګوي، پیسې هم لګوي، نمبر ته انتظار کوي او د ځان سره د تحفې تحایف هم راغستي وي. الله دې ستاسو مشکلات بغیر د دوايانو نه اوار کړلی کی. امین ثم امین. او یقین وکړئ دا موږ له چې کوم بیماران را روان دي نو دا پرونی بیمار نه وي، ډېر انتهایي کړېدلي بیماران وي. څومره وخت علاج کړی و؟ تقریبا 12 کاله مې 15 کاله مې علاج کړی دی. د واده 12 کاله کې او د واده 12 کاله کې 15 کاله دې پکې علاج کړی. 15 کاله علاج خو په دې کې ته ډېر ګرځېدلی وې، ډېرو ډاکټرانو به دې علاجونه کړي وو. بیخي ډېر کراچي کوټه خو څه دی لکه مونږ د کور کیسه چې ده کراچي ته تقریبا ولاړم، درې ځله ولاړم، اسلام آباد ته هم ولاړم. او بالکل او اخر کې بیخي نا امیده شوی بالکل نا امیده ولم هیڅ امید مې نه و. زه شکر بد ګوره دا د الله تعالی یو ډېر لوی رحم و کرم دی. هېڅ قسمه دی کې دا چې دا کوم د جړا کوم موډ کې دا د خوشحالۍ هغه جړا ده جي. دا یاد ساتئ چې دا د خوشحالۍ هغه جړا ده چې امید پیدا شو. زه اکثر د خپلو ډاکټرانو صاحبانو ته وایم موږ له چې دا کوم بیماران را روان دي دا هغه کړېدلي بیماران دي چې یقین وکړه دوی دې حالاتو له راغلي وي. او چې کله ستړي شي نو دغه بیماران دا وایي راشه مړه چېرته یو دمګري له به ورشو، چېرته یو حکیم له به ورشو، هومیوپیتک له به ورشو. نو زه دا وایم چې کله یو انسان نا امیده شو هومیوپیتي سیټ ته راشي هغه ټیک کېږي. چې دا پرونی بیماري خو به ډېر زر ته زر ټیک کېږي. نو ښه خبره دا ده چې د ډېرو زیاتو ګرځېدو نه وړاندې تاسو په خپل علاقه کې هومیوپیتک ډاکټر وګورئ، د هغه نه ټریټمنټ والی انشاءالله امید دی چې الله تعالی ستاسو مسله په ډېرو کمو پیسو کې په ډېر کم وخت کې الله تعالی دله اواره کړلی کي. او څنګه چې نن دا د خوشحالۍ دغه کیک موږ ته راوړي داسې به هغه ورځ لرې نه وي چې تاسو به دغه کیکونه او دغه مټیان په خپل خاندان کې په خپل کورونو کې به انشاءالله تقسیموئ. الله رب ذوالجلال هر هغه چاته نیکمل اولاد ورکړلی کي، د چا چې اولاد نشته چې د چا شته دی الله دې ورته نیکمله او صالحه لوی کړلی کي. امین ثم امین.